حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کوي چې د هر څیز دپاره شرافت او افتخار وي چې په هغې باندې فخر کوي او زما د امت شرافت او فخر دا قرآن کریم وي. فایده کې لیکلي دي یعنې خلک په خپلو پلرونو نیکونو خاندانونو او دغه شانته کې په ډېرو څیزونو باندې خپل شرافت ښکاره کوي. موږ وینو معاشره کې که نه هلکه وایي موږ داسې زموږ داسې شجره ده داسې داسې زمانه کې واغونې زموږ دا بهادري کړې دا بهادري کړې دا موږ زموږ معاشره کې موږ دا وایو زموږ ته د الله محبوب څه ښودلی دي ستاسو دپاره د فخر څیزو قرآن شریف. نبی علیه السلام فرمایي چې زما د فخر ذریعه هغه قرآن شریف دی چې قرآن شریف لوستل یادول لولل او عمل پرې کول هر څیز د فخر قابل دی او دا به ولې نه وي د محبوب کلام دی د آقا فرمان دی د دنیا د لوی نه لوی شرافت هم د دې برابر نشي کېدلی. بله دا چې د دنیا هر څومره کمالات چې دي که هغه نن وي نو سبا به ختمېدونکي وي خو د قرآن شریف شرافت او کمال دا همیشه دی هېڅکله نه ختمېدونکی دی. د قرآن شریف د واړه نه واړه صفتونه داسې دي چې هغه د فخر دپاره د هغه نه هر یو کافي دی. نو الله رب العزت زموږ د قرآن کریم سره مینه پیدا کړي ځکه چې نن سبا وخت کې حالات ډېر خراب دي. موږ چې د کتبونه بس کېږو واحد په قرآن به بس کېږي. قرآن کریم کې د اولینو او د آخرینو علم دی د ده د تلاوت بار موږ د هغو اهتمام کوو ځکه حدیث کې راځي چې تاسو 2 کسان سره حسد کولی شئ 2 نه علاوه چا سره حسد نشته کولی. حسد منع دی. یو چې چاله الله د قرآن د تلاوت کولو توفیق ورکړی دا 24 کسونه قرآن تلاوت دغه شانته کې حذیفه رضی الله تعالی عنه یو حدیث مبارک ذکر کوي فرمایي نبی علیه السلام ته به چې کله ورته سخت کار پیښ شو لمانځه طرف ته به متوجه شي. حذیفه رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته به کله سخت کار پیښ شو لمانځه طرف ته به متوجه شي. فایده کې لیکلي شیخ صاحب وایي مونږ د الله تعالی لوی رحمت دی په دې د هرې پریشانۍ په وخت کې دې ته متوجه کېدل دا داسې دي لکه الله طرف ته متوجه کېدل او هر کله چې د الله تعالی مدد او ملګری او مددګار شي بیا څه مجال د څه پریشانۍ چې باقي وکړي. نن سبا وګورئ موږ هر سړی پریشان یو انسان چې څونه د دین نه لرې دی دونه پریشان دی دا چې څونه په دین عمل کوي دونه دا سکون کې ژوند دی څونه چې دا په اعمالو کې ژوند دی دا سکون کې وي څونه چې دا انسان د عبادت د الله د عبادت نه سرغړونه کوي نو الله رب العزت هغه ژوند ګڼ څنګه ولې آیات مبارک دي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله ویل چې څوک زما د قرآن نه مخ واړی اراض زه به ژوند لنډ تن بس دا پریشان د دنیا هم وسایل به ورسره وي خو دا به مرګ غواړي خودکشي به غواړي خلک به ورپسې ټلیفونونه کوي دا به ټلیفون نشي چېتولی خلکو سره به دونه وعدې ساتي کړي وي دا به پټېږي د خوب ګولۍ باسي خوب به نه ورځي د ټینشن د وجې نه دا نه چې دا به غریب وي دا به ښه صاحب حیثیت سړی به وي خو دا به ولي دا د الله د احکاماتو نه به سرغړونه کوي نو الله رب العزت به داسې په دنیا کې راګرځي نو د دغه څیز د پریشانۍ په وخت کې موږ څه ته متوجه کېدل پکار دي د الله رحمت چې هغه موږ حضرت ابودرداء رضی الله تعالی فرمایي چې کله به سیلۍ شوه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم به زر جومات ته تشریف یوړو وایي تر څو به چې سیلۍ بنده شوې نه وه د جومات نه به نه راوتلو دغه شان به چې کله لمر یا سپوږمۍ تندر ونیو نبي علیه السلام به مانځه طرف ته متوجه شو. تندر نیولو په باره کې دا اوس نن سبا مستشرقین یوازې غلطه پروپاګانډه کوي چې اسلام خلک په ویره کوي وایي موږ له ساینس وښودل چې دا تندر لمر ولې تندر نیسي سپوږمۍ ولې تندر نیسي. ساینس دا نظریه ده چې کله دا سپوږمۍ منځ ته راشي د ځمکې او د لمر منځ ته چې کله سپوږمۍ راشي نو دا د لمر دا رڼا ځمکې ته نه رارسېږي نو هغه وخت کې د لمر تندر نیولی وي. دا شانته کې د سپوږمۍ تندر داسې وي چې د لمر منځ ته راشي نو هغه رڼا موږ ته نه رارسېږي نو موږ ته هغه تندر د سپوږمۍ رڼا ښکاري. لیکن دې وخت کې هم موږ ورته وایو اسلام کامل دین دی چې کامل دین دی چې تاسو دونه غټې نښې ولیدلې چې دا څوک کنټرولوي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز. الله وایي د انور په یو خپل اندازه روان دی دا سپوږمۍ په یو خپل اندازه روان ده نو دا څوک کنټرول کوونکی دی دا سپوږمۍ د انور دا د الله د نښو نه تا یو نښه ولیدله ځکه نبي علیه السلام وایي چې څه وکړي تاسو لمونځ وکړئ په وخت تاسو دا عقل به تاسو ته وایي تاسو دا ذهن به تاسو ته وایي چې داسې هستي شته دی چې دا هر څه کنټرول کوي. نو د اسلام کې د هر دغه وخت عمل موجود دی که هغه ته راپاڅېږي دعا به وي
الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا وإليه النشور کیږي اللهم بسمك اموت واحیا چروټي خوري دعا به څه تاسو کامل فطرت کې الله موږ پیدا کړو تاسو موږ خوش نصیبی ده موږ د نبی عليه السلام د هر وخت او خدای له همون باندې ډېر توجه و څه کار به پیدا شو مستوى متوجه شو ګور چې به براله مسترب ته متوجه شو ور به تندرونی مسترب ته متوجه شو لار مر خبر براغه ضرور د مر خبر براغه مسترب ته متوجه شو موت ته هم پکار دي موت ته هم پکار دي اسباب پر استعمالو او اسباب سره منسوخ او ورکه موږ هغه سره به تا غم بدن الله ختم کی نه رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کوي و چې په مخکنی نبیانو با هم د عادت د نور ګره دا یو سنت عمل روان دي د ټول انبیاء کرامونه چې هر پریشانی په وخت کې به مانځ طرف ته متوجه کیږي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا ګره واقعا رااله دا په سفر روانو چا ورته خبر ورکوي دوی د مړ شو دا ګره ډېر غټه خبره ده دا مو الله رب العزت د کوم خلکو باندې امتحان نه وسته چې دا په بوډاتوب کې د ځوان دوی مړ شي یا د ماشوم ګلاله زیو د تاو دا ورسره لوبي کې او د مړ شي دا خبر دی وخت دا کې دا چې کله بچاره شي بیا ورته پته لګي نو دی وخت د تاسو خبر راغی چې دوی د مړ شو او دا د اوم نه راکته شو ورکاته مونږ او موږ څه کو موږ د جنگ کو چې نعوذ بالله رضی الله مسلمانانو نه کې نه پاتې دا زمونږ داخله دا الفاظ موږ استعمالو نو هغه څه ویلي ان لله و انا الیه راجعون او راکته شو او دی ویلي موږ ته الله د دې حکم کړی دی الله رب العزت آیات مبارکه تلاوت کو واستعینوا بالصبر والصلاه تاسو د الله نه مدد وغواړئ پس سره په مول سره او په صبر سره دغه شانته یو بل قصه هم ده بل موقع باندې دا روانو ابن عباس رضی الله تعالی خبر ورته راغی وای رور دې مړ شوی دی رور دې وفات شو وای دا د اوخ نه راکته شو او مونږ یو کړو او تحیات پورې ډیر وخت پورې د دعاګانې کولې به د آیات مبارکه تلاوت کو دغه شانته ګڼ واقعیت ذکر شوی دي په خپل ته عبادت رضی الله تعالی چې کله د مرګ وخت نږدې شو نو خلک الته موجود او ته فرمایي چې ځا هر وی فرمایل چې هر هغه څوک دی د دې نه منع کوم چې ما پسې جاړي په بادر رضی الله تعالی عنہ چې ما پسې باندې جاړي زمړ شم کله و چې زما روحوزي نو هر څوک د بخښان سره د آداب او د خیال ساتلو سره او د څوک بیا جمعه ته لاړ شي د خپل متعلقین او خپل خپلوان رشتہ داران یاران دوستانو بیا جمعه ته لاړ شي او مونږ وکړو زما د لپاره استغفار او طلب د بخښنې کوي منګ ورته دا کو چې ما پلان کې دي نه ما پسې بدونه خیراتونه کې ما پسې بدا کې ما پسې باغ روسته هم تاسو واقعا تاسو کارګزاري نه دي راغلي د پاکولو طرف ته یو خان وفات شو اوس الحمدلله دا برابر هغه له پمړي نه باندې ګره خړېلا چې به خلک برابر سبا خان دي ګره پلان ته تاسو ورته سینې چې پلان ګره په مخولا دا چې حالو د تبلیغ د وخت نه مخکې دا چې جهالت په موږ کې موږ د مرګ وروسته دا چې غیر شرعي دا څه کو وصیتونه کومه پسې بدا کې ما پسې بدا کې نه او بدر رضی الله تعالی ورته و چې په خشان سره او داسو کوي مونږ کومه لپاره بخنه غواړو چې ډېر لوی سفر باندې روان دا شانته کې یو بل واقعیت دا مکمل باب د صحابه کرامو د دې واقعیا ده چې کله به سخت رااله کله به نبی علیہ السلام باندې د کوروالو باندې د رزق سخت رااله تنگسیا براله نو هغه به ما د مانځه حکم کولو سبه کولو د مانځه او نن سبا موږ ټول پریشان یو هغه کوم اولاد او کامل دي هغه څوک د نن سبا ولی زمونږ اعمال په موږ باندې حکمرانی کوي اعمالکم او مالکم اوس بر چې اعمال روان دي نو هغه شانته فیصله را روان دي فیصله د امت خلاف را روان دي ګوره په مسلمانانو ملکونو کې ترکیه مسلمان ملک دی شام یو مسلمان ملک دی دا څو تباکونه زلزلہ راغلي چې مسلمانانو نه دلته ورته موږ جاړو هیڅ مدد نشو کوله اوس هم د ملبې لاندې پراته دي دا زمونږ د عملونو وجه ده دا خلکو عملونه څنګه دي بل دا ویډیو شیر شول قرآنونه دسبلونو کې چولې نو امت اوس دې حال روان دي امت اوس د الله د کلام د دې کوي نو الله رب العزت خو بیا خو چپا ورکون کې ده کنه دا غرب ته ټینګ مونږ نه ور منګه واپس خپل دین سره متوجه کیږو موږ به عمل ته متوجه کیږو نو خلاصي کو بچي یعنی وہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے اور بے وہی تو رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے موږ د رحمان د پکړ نه باهر یو دیو تی باهر دیو چپی تټینګ نه لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه وثاق الله وی دا عذاب په درکم چې چا باندې درکړي دا څه به وتړم چې والله که چا تړلې نو موږ ګوره څوک موږ په ځان ته سوچو فکر وکړو د دنیا نه موږ روان یو موږ چې د دنیا ته راغلي د خپل یو مقصد لپاره را لګېږو دا نه چې موږ د بینک بیلانس او بلډینګونه دي جوړ کوو موږ د خواهشات موږ له جنت تیار کړی وای راځي هلته مې له داسې څیزونو تیار کړي دي مزې به کوئ چرچې به کوئ ټول عمر به عیش عشرت به وي هلته نو هغه جنت خو یې خرڅ کړی دی په موږ باندې که نه هغه جنت ګټل غواړي الله رب العزت وایي دا ما تاسو باندې خرڅ کړی دی د مال او د ځان په بدله کې دا د دعوت او تبلیغ په نوم چې کوم دا محنت لګېږي دا ساده هم ته د کلمې محنت دی ضروره راشه ایمان باندې عمل وکړه
چې اخره کې ستا خبر کوي دا تبلیغ والا سره د خدای خوږي ما ته دا تبلیغ کوي کړ دې کې زما پیدا کړ دوی پیدا زما په کې پیدا کړ ما دوی خبرو من لوځ دوی سره کې ناسم او دوی په دې خبرو ما عمل کو زما جنت ته ځم دوی په ور دوی ته الله جوړ ورکړي او پیدا په زما دا موږ چې دا څومره ناس دي دې کې دا خبرې کوم دا ځان ته کوم تاسو کو اوري د عمل په تاسو پیدا ده زه په عمل کوم زما په کې پیدا موږ یو اجتماعي امت یو دا شکر ده چې موږ الله رب عزت په فطري دین کې پیدا کړو نو دې فطري دین کې د هر وخت عمل موجود ده نو دا شانته کې دا شب اتوار نو شب جمعه شو دلته تعلیم کېږي سه روزه شو چلس څلور مېشي دا الله رب العزت دی امت ته خصوصیت ورکړي ده نو دې کې خپل توکو مال جان وقف کې ولګو واخر دا ونه